کله دا وای دا چې کمدنو مصنوعي و او دا د امریکي ټکنالوژي وه او هغوی چې کمدنو یو ځای کې اوبه را جمع کړي نو د هغوی چې کمدنو بونیریانو سره څه دشمني وه د هغوی خو بلا شي دشمنانو تر اوسه پورې په فلسطین غزه باندې لګیا دي دې سرو سامان مجاهدین دي او هغوی سره یې سونه کړل په یو نیم کال کې ماشومان ولي جینکۍ ولي او مجاهدینو ته تر اوسه پورې سونه دی په هغوی باندې کلاوډ براوزولې نه کوي چې راتللو د بونیر په غرونو باندې دا کو او په خپله چې په اور لګېدلی او د میاشتې پورې چې کمدنو هغه اور لګي او بلېده هلته یې ولې کلاوډ براوز نه کو چې هلته یې چې کمدنو دا اوبه را جمع کړی په جهازونو باندې اوبه وړې په ټینکونو باندې اوبه وړې په ټینکرو کې او هغه چې به هر چولې نو اور به زیاتېده نو دا چل به هلته کې کړو که نه چې دوی لګیا دي او دا وکړل او دا وکړل دا د الله رب العزت د تنا توجه اړول دي دا الله رب العزت په دې نو خو کوئی امتحانات دي مسلمانانو باندې چې الله تکلیف راولي قرآن مجید دیتا ابتلا ویلی دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ دا اللہ رب العزت امتحانات کی او پدی امتحاناتو کی دا اللہ مہربانے پرتی دا اللہ رب العزت مہربانے دی یو سڑے دے او کو خوار کے املاس تے او برن او برا روانی دی یو تنوی پریگ دا دا خوب مپاساوا آغا بل راشی د خپین اونیوی او رای کاگی یوی گٹ الیر اخلاص کی او بل الیر اخلاص کی داغت کمدنو سرم خوب شی خپیم خوب شی او چه تیراله لکی ویدی پلو گورتو آغا راجوخ کی اللہ دی خوشحال کا زر د مرگ سکرم بچ کرم پول دی که دوست کم نے او دشمن کم نے دا چه کم او دو پر خودن او دا سچه دی دشمن نے دا چه کم نقطه نسکو راک آگو دا دو دوست تی دا دو دوست تی فمونگ بانے دو گمراہو او دارنگی چه کمدنو دو دوزخ سیلاب را روانی اللہ رب العزت زمونگ یوزائی کی اخبارا کاگی فاغی کی چه کمدنو منگ اللہ رب العزت فمونگ بانے امتحان راولی دا دید پارا چه دا غج سیلاب نمونگ زان سکو بچ کو د دوزخ د سیلاب نظام سکو بچ کو نو پاغي کی د بندګانو راوي خول مقصودی دی ود شوی دا نه دا چې دا چې کمنو په یو علاقه راغی او نور علاقې والا دی وی چې هغه ګناګارو او مونږ چې کمنو سپین بازان یو دا پاغي راغله دا په مونږ هم نه او دا معلومیږي چې مونږ ګناګار یو دا کتنی چې کمنو ډیر ګناګار دي خو الله رب العزت کدا تکلیف په مونږ راوستو نو خبره بل شانته کېدله د دې ایمانونه کمزوري د کتنو خلکو نو کېدای شي چې دا شته ایمان بایللې وي نو په کله کو ایمان والو باندې راوستو او مونږ له چې کمندونو تنبیه راکړو او خبرداري راکړو دا په ټول مسلمانانو دی او ټول مسلمانان چې کمندونو په شان دی یو بدن دي او پاغی سر اللہ رب العزت راوی خول کی نو دنیا کی جس کیگی نو دا پا ظاہری اسباب کیگی و ظاہری اسباب و شاعت دا اللہ دا قدرت لاس تے دانا چه دی شاعت لاس نشتے و دا اسباب پخپل ادا کار کی دی لاس آپ نیچرل و دا قدرتی قوانین دی و پخپل ادا کار کیگی دا پخپل نکیگی دی شاعت یو ذات شتا او غزات چې کمدنو داسې کارونه کوي او زما استاد فائدې لپاره کوي